अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد جملہ دان آیا ہمیں گفتہ ہمیں جملہ دان آیا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئے صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران دا نن جلسہ ستاسو پدی کلی کے دا سیرت النبی جلسہ دا عزیزانو ز یو خاص مقصد ستاسو په مخ کې بیانول غواړم الله دې وکړي چې د لنډ غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم مانا مخ کې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصہ داوا کہ کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی اندھیریاں آسن راتاں نیندر سی بیدار رہی وہی خبریں میں در تک کرا اکڑے چوائے اور نو خیار اسے گا ډېرې لوی تیارې به در باندې راشي خو د خوب نه ورته بیدار اوسئ په خور کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویښي او خور پې راشي یو طرف ته منډه کړي ځان ته بچ کړي عزیزانو نن تاسو د کوواټ یا دا څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي ارسله تکړه دي سیوا د دین نه ار یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین نه که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه ده مونږ ولا راغلي یو
نو د جلسې د سیرت جلسې تراتلل کمال نه دی بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسې ته خو باسط په دلاره څوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي تر هغه پورې مسلمان کې دین شي. نماز کوله چې دا ټول ملک سیلاب وړي. تاسو وګورئ موجوده بر سر اقتدار طبقه سچغه شروع کړي دي اسلام 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 دا دراغه اور روان دی او که خیری په د خدای یو کنه جی. اوس حیرانم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی. یعنی په خپل خو امریکای تم په 2 غنټو کې ځان رسه او اسلام دې په 15 کال کې راونه رسول پاکستان ته 14,000 میل نندل او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کال او شپږ چې تر اوسه لا نه را رسیدل. یوا اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دوی کوم کمیشن کې نولې ده اسلامی نظریاتی کونسل دې کس شی ورته وایي. دوی قرآن او حدیث نا تمام دي چې دوی اوس تمامي. ایما ما ته ګوره او پټکی والا دیخوا څه چل شوی زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی م تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ دیخوا ګورئ دیخوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. زه تاسو ته ګورم تاسو عام طور باندې دا شیخان چې دي د خدای ساده دي بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاون ته ګوري عقل بکلس د کوي خدای باندې او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مون سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان ما څه نه بالغ سوچ کوي فکر ګریم پریخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پوهاوه. مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ورسره وي منځونه به کوي. مسلمان دې ته هم وایي چې د غزا په وخت کې به غازي وي د منډې په وخت کې به سپایي وي د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدور وي د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستدان. تاسو هغه ښځې نه وشرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی د روس یو جنۍ ده 7 میاشتې پاس په خلا کې تېرې کړي. پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه. دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي دوی په پردو غلو ټیزونه اچي صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي امریکای خو راکټ والوځي کنه او جی دومره مو ده روس راکټ ولر نو غوړ دومره سوټه غول چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوی دي داغوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی هغه له داغي عمل او تاسو له تاسو عمل. یو سړی غور نیکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي وای هر رامیا ده میا څه مطلب شو میا څه معنا د نیکان اولاد د موږ د بدن اولاد چې دا د نیکان اولاد دي کدا د میا صاحب نو سه د آدم علی السلام نو سه ما تاسو پوه شئ په خبره بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے ویدانو فی خفی السور فلان صاحب بینا تپوس با دا پلارو دا مور نکی. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا اللہ زوی میں غرقی گی اللہ ورطو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا دستا زوی ندے چی دا عمل ستا پشان زوی با دا پلار پنے کئی نخلاسی گی پلار با دا زوی پنے کئی نخلاسی ای خیال استو محال استو جنون
دا یو بل لیونتوب دی چې په مونږ کې راسخ دیو جنا سوچو کوي تسبیح منځونه دا ډېر ښه کار هوی تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي ولې کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان مجاہدو اغه نرستو مرد میدان مجاہد ابو بکرو عمر و عثمان و علیو دا زمون دین دی دین سوا بل لار خدای ته تل نه ده دا لار به اختیار ہے تب عالم مسلمان خبر ہو رہی جنت او دوزخ جنت یو لالچ ته چې قران درکړی دی چې پکې بدای دای 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 جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم بنیادی شی بل دی بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده په خبره پوهیږي نو مقصود به ذات شی به ستا په زندګۍ چې وي د معشوقې رضا لټول وي نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے خیال امرا جی نو عرض میں داو چی مقصود بے ذات شے آدم محبوب رضا دا اس تب سکے تب لیوانے پدے سرک بزے دکان تب ناستے موچی توب بکے دفتر کې بابو به لیکل بکې ها یا دغه وخت مو معشوقه سره رابطه څنګه ساتم دی وخت کې ساتل کېږي دست بکار و دل بیار کې دی نشي دست بکار و دل بیار لاس به کار کې اخته او زړه به یار سره خبرې کوي کې دیش لاس کارم کوا او الله 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 دا غرض ماته چا تسبیح را کړی دا ما عجیب کی هدیا سے کله کله د سیو ګورم نو زه ما چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه مشته سیوا د دینه چې الله 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 څوک چې پچا مې ني نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفه هم چرته ای خبره کا صوفي سه نشته دی ودا سر باندې نکریزي والی مګلی نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوق دي عزیزانو وخت کې دی په دنیا د خدای کې لوی مزه او خوان د دینه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځي چې الله 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 جاوید خدای نور وعده واغسته او عادی په خپل ځای ټیک دي د سره کوي نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نکوم نور خبرې به مې صرف دای چې الله 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 مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لا 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 الکه دا سکه ورته وي مشقنا مې لیلا مې کنم مشقنا میں لیلا میں کنم د لیلا د نامے مشکو ما چرانا چرتا ہیرنش پدی سکیگی ورته دا ماتم پتہ د چ پدی څن کیږي لیکن خاطر خود را تسلا میں دے ہم تکبیر مشقنا میں لیلا میں کنم پدی سکیگی وہ خاطر خود را تسلا میں دے ہم پڑھ لگے تسلی اور کپ مجازی عشق کے مجنون د لیلا نم پشگو کی لکی اوڑلا پہ تسلی اور کئی نہ خدای خو محبوب حقیقی دے کنا
لیلا یو انسانو او پیدا کړي خدای وا نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونه کی نو دغه حسن چې چا پیدا کړي دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونه کی بیا دا حسن چې نن دې سبا بنئ نن دې سبا بنئ او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره په یو حال امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي ها الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړي وساجت نشته ورګه یو شی پاتې دی نو ملائکه ته وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې دی دا لري کوي نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب بلری شي چې لري شي دا جنتیان به خدای ته وګوري قران کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره ډېر مخونه په دغه ورځ تازه او خدای ته وګوري ووجوه یومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره ډېر مخونه په دغه ورځ باندې خړوي او دا به یقین وي چې اوس باغه معاملې ما سره وشي چې دملا ډوکی را تمات کی دیدار بوش اهل جنت بټول بیوش نو پروردگار ته به التجا کی چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځل بیا نو مقصود به ذات شه جنت نه ده مقصود به ذات شه نعمتونه نه دي مقصود به ذات شه د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي دې خبره پوهیږي مقصود به ذات تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب بګورو کلا ګورو به کلا دغه سه تاسو غوند یو بزرګو نیمه شپه دا لګیا ده الله 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 دغه جذبه کې راغی وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زدایم ته هم ولې او دل چې زدایم کنه आवाज ورته وش چې گفتا اللہ ہے تو لبیک ماست گفتا اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان غصہ کی ولی داستا اللہ چکم دے دا زما لبیک دے نیمش پا دا طول دنیا او دا پرتا دا تا اللہ اللہ کے که زدر تا حاضر والار نوے زدر سر نوے نو تالا می دا توفیق نوے در کرے تا با اللہ چنگ ویلے عزیزانو نوریت نشتا دا طول فضل دی دا وهم دے کدے نو صرف اللہ دے اغا ذات تے چی چا پا دنیا کے تپاللے چا دا مور پا خیٹا کے تا جوڑ کرے کم با قبر تالا جوڑی او کم با قیامت تالا جوڑی او کم با جنت تالا جوڑی بلہ چوک خزا دا دنیا کے کوری تالا جوڑ کرے دے ام کا دے گٹھلا خدا کی نی بیڑا دے غر کر بچی دی دا لڑا میں دا بچو گوندے پتا اختی تا خوری 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 چسو پورے مردار نہیں کہنا جی روڑ دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا در تکی کی نی کافر کئی دے ورپس دا ټول وهم دے قربان دا آغا ذات نا چی چاہتا دا نیست نا ہست کرے دا عدم نے موجود کرے بیا بدی عدم کیو پا قیامت کے بدی بیا را پیدا کیو زانتا بدی ادری خبر دا آغا دا دا بادشاہ انزاوا ټول ورځ به خدمتو کو د شپې به په یخو باو داسو کو نیت به وتړلو 15 سپاره به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانگ مال بچ کېده من الجنه والناس به کې 2 رکعاتو کې به قران ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مینه خدا استا ما سره ډېر مینا ده
بادشاہ چرته را پاسېدلی و بونګار یې واورېده چې کوټې سره یې غوږ کېښود دا چغې وایي چې یا الله ته په ما مینې. بادشاہ پې دروازه لرې کوي بېوقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم. هغه ورته ویل زه بېوقوف ته یې زه د ورځې ستا نوکر یم د شپې څه کوې چې زما او زما د محبوب منځ کې رالې زه خپل کار کوه که په ما مین نه وې تاله بادشاهي در کړې او ټوله شپه اوده پروتې که په ما مین نه وې د ورځې مې ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې مې ځان ته ودرئ د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې که په ما مین نه وې دا توفیق به ماله را کړې. عزیزانو هغه وخت کې پوه شه چې خدای په تا مین دی چې تا ځان ته ودرئ تا ځان ته په سجده وغورځئ تا ځان ته په جړت یوه اوښه چې د شپې را پاسې دي او یو اوښه دې د الله دپاره د سترګې نه توی شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد دپاره په دې سترګو جهنم حرام دی. یوه اوښه کومې سترګې چې د شپې خدای ته وجاري ابد الاباد دپاره په جهنم حرام. زما عزیزانو نور څه شي دي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړې ده دا بیا په بل چا نه ده کړې. کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه و زندگی څه وه عرفات په میدان کې ولاړ دی صحابه ته تقریر کوي چې صحابه په هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړه شي حیا به په چا کې پاتې نه شي. پلار به د زوی حیا نه کوي مور به د لور نه کوي رور به د رور نه کوي امی به د ملا نه کوي حیا به لاړه شي. د یو ټکي باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړه ظلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي دنیا به ورته ګوري داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لاره به روانې خبرې کوي دې هلک له به دا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه ښځې سره بربند روان یم. داسې ده که نه ده چې لږ په خېټه موړ دی لږ او د روټۍ دره کې ولګېده اول کار یې دای چې ښځې نه بورکه کوزه کي او بربنډه یې ځان سره ګرځوي. ځوانې او پیغلې لوڼه په دې سړکو بربنډې ګرځي او تمام اعضای جسم یې داسې لباس یې جوړ کړی چې د بدن یو یو رګې پکې ښکاري. دا خلق چې څه وخت کې کینی نو دا زه او تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وایي او مونږ ته رزیلان وایي. دا مونږه پرتوک چې اغوندو ګیرین پریښي دي او چرړی مرړی هم سر نه تاو کړي دي وایي دا رزیل خلق دی د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت تېري. یعنی زمونږ ښځې چې بورکه کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو او د دوی ښځې چې شاملات دي نو دا معززین دي. تاسو پوه شوئ مونږ رزیل شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جومات ته ځو دوی کلب ته ځي دا معززین دي او مونږ رزیلان. چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لرې ولاړي دا شریفان دي او مونږ رزیلان. تاسو د خدای کمقل یئ دا واورئ چې سرمایه‌دار او مالدار سړي ته ټوکرای ټوکرای مه کېږئ. تاسو چې د خان نوم واورئ یاسې ورته داسې تخنیږئ خیال م راغی جي مالدار سړي ته هسې داسې نینی چینی کېږي په ارام کښېنئ. که یو مالدار ته سړی په دې نیت پاسېده چې دی به ماله څه راکړي او دولتمند دی څه به راکړي درې سي ایمان د دې سړي نه لاړ شي. په دې نیت سرمایه‌دار ته پاسېدل چې دی به څه راکړي درې سي ایمان ته لاړ شي. په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی په خیر رالی دا ښه کار دی. په دې نیت چې دا سرمایه‌دار دی ماله به څه راکړي درې سي ایمان ته لاړ شي. غل دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي
بس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشته کانی ور پورې تړلي د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي په لباس خرته پرتو ګورواغوند او خرم سړی ټوپایت خرته ور په سر کا خرم سړی په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي مونږ مليانو کې دا کمزوري ده مونږه غریب سړی بیره تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري معتبر کا کال کې د اختر پورستیا تراشي دی خو کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر مولانا سے اختر دی مبارک شه په خیر تاسو خیجی دام شکر دی چې اختر پورز منزله خو راځي کنه ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مستخه کم اس کم انا لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مز نه دی کړي او د اختر واجب مستراغه کده اختر مز چاو نم کو نه په کافر کیږي او فرمونځ چې قصدن یو قضا کو نه په کافر کیږي فرض مز بنه کی تراول شیطانت له جمعات لراشي خیال امر بیا چې کوم جمعات کې حافظ ولاري او دې تراوی ټول به تختیلن امریکنه انجن مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي دا سړی ته والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي کپ دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یې نو په قیامت کې بس تاسو بخنه تم خدای اوزګار نه وي تبوي چې الله ز مسلمانم نو الله به ورته وي چې تا مسلمانې چا ځان بدی واوري د جمعه تبنتلې چرته بچ زما کتاب لسته کې دونو بل جمعه تبدی منډي والی چې زر خلاص نو که زما د قران نه پدې تختې ده که سبل کار کې مصروف بیام خیر ده نو د اجره غپ د پاره دي ځان زروزګار اولو چې ته په دنیا کې زما قران اورېدو ته اوسګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زستا بخنه ته اوسګار نه ما تاسو به څه کوئ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چا وخت به تاسو څه کوئ چې حیا بلا رشي غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي مسلمانان به په خپل داسې مراکز جوړي چې د دین بهخندي پکې کېږي داسې اسباب به جوړي چې د دین بیره پکې تباہ کی یو صحابي را پاسې دوی یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځ ته ما نه رسي چې د کومې زمانه مسلمان قوم بداسي دا آیات راغی عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاسه اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې دا خو دلیل ده چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب یقیني ده خوشاله یې ودا اوس جاری ونی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وی چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وای
سردار کونین ورته وی چې صحابه او ابوبکر ټیک وی ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېد غواړې او کما ترات للغواړې نه صحابه او ما آخرت له ترجیح ورکړه دنیا می پرېښوا. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو. چې بیمار شه د مونځ ټایم دی، صحابه په جماعت کې صفونه جوړ دی او ناست دي. حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین. الله مؤذن دی. صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی. سردار کونین دنن سوال جواب را لیگی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندې بوج زیاد تے منستراوت نشما. حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا ز پچا میلما ابنن ز په جمعات کې نوینما. بیهوش را پرې وته په دروازه کې چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګار کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وی او نه لوی شوی وی او نه د محمد رسول الله د بیماری او آس په ما شوی چاډو پیدا نه وی. دا محبوب د بیماری به څنګه اور الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی. په دې میاشت کې رسول الله پیدا شوی نو رسول الله چې په دې میاشت کې پیدا شوی دی نو خوشحالی تاسو سینماګانې او ویسیارونه چلول کوي. عزیزان بلا راغ صحابو تو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جړا شو ورته وی ز چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نکو مالکو. صحابه ورته د خدای بنده مز قضا کیږي. ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونین په مصلا څنګه ودرېګما. دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري. د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګي. مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو. قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړه ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته. صحابه په زور نیو په مصلی او درول چې وی درول نه سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي. حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لک می طبیعت ټیک شو او د جمع منځرانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوا او ما چې رستو نه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزمکه راخ کې او د جمع منځ تراوه. په دې کائنات کې بلاغنه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کول. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. ستاسو زما څه کار دی جنت سره زمونږ څه کار دی. تاسو په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مړ شي او جنازه یې وشي او دا طالبان ورپسې بیا دوه سپارې ووایي که نه جي نو بس په دغه جوړ سړی بخلی کېږي. دا یو بله قانون واورئ
انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم. د اعمالو مدار په نیت باندې. تاسو په د جمعات کې چې څومره ناس دی وایي په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ وایي د مړو جنازې کړي کنه چا چې کړي لاس اوچت کړي تانه دي کړي کریم دي غرض څه ده غرض پیژنئ تاسو پوه شئ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنئ ما له و ما علیه نه پیژنئ جنازه څه مطلب شو وای په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو قبل شوی په دې زړه کې نری درد پیدا شوی دی چې خدای په دې توره کنده کې به د سره بیګاله څه چل کېږي دا شوی دی پلار دې مړ دی ورور دې مړ دی ښځه دې مړه ده لور دې مړه ده دې ځای کې نری درد چې یا الله دې ځای کې به د سره بیګاله څه چل کېږي څنګه پولیس به نیسي څنګه عدالت کې به پیشي کېږي یا الله بری کېږي به که عمري کېږي به که پانسي کېږي به دلته به څه چل کېږي دا تصور هم چا سره شوی دا خو حضرت عثمان نه تپوس وکړه خبر ته ګوري جاری ولې جاری لك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما در رسول الله نه اوریدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازل د آخرت کې کدی کې سره کامیاب شو ټول عمر به کامیابی کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تباہ ده نو عثمان می دې ته جانم زکا چې په اول منزل کې تباہ نشم چا دا تصور ممکن راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وایي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وایي 1 روپۍ ورکه 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای نه 2 روپۍ دې د پلان می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یو پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپشي زغپلا دریواله اپریده ما او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا اړه ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي وکړه دې لاندې اوس 15 روپۍ غيري او پاسه ته غنم اچولي د مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول وکړه غنمو مولا جډه خدا قبول کړی مې او چې دا څه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا کې خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور تلاړو خزه تل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه اخلاص په قران چې خدای مې مټاګو ملا مې مټاګو خدای لمم دوکا ورکړو ملا لمم دوکا ورکړو وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلي دي چې قبض پکې شاته نه غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شو نو چې قبض راغی غوړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د خدای څخه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپاری طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سره قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ قسم په خدای دې کې خدای په دې وبخ خدای له دوکا نشي ورکول هیله زمونږ د زماني هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول قسم په خدای ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان الا ما سعى انسان د پاره به او ما شي کارامدي چې کم د پخپلا کړی بیا 3 سيزونه د مرګ نه رستو به کارامدي چې کم پیغمبر ویلي دي صدقه جاریه نیک اولاد او علم
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، سره مرشه دغه عمل منقطع شو الا صدقه جاریه، اولاد صالح او علم. چې دا درې سيزونه پریخو دا د مرګ نه بعدم فائدہ کوي. دا نور ټول ستاو زما رسم و رواج دی، خپل خاطر لپاره تسلی ورکو، حقیقت دا شی نه دی. ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو کې ګره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کار راشي کم ځای کې کېنه خبره ده. ما بوزي پوزه راته واچي دغه غوړې تراشي بده ختم کړي او سنداګانو لري صوفیا چولې دي. یعنی زه چې قران وایم نو ما په پوزي کې نه خدای پاک په دې دوکه کیږي. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ. که تاسو مليان غږ نه کوئ نو موږ مليان خو په غږ کولو بیړه غرقه شوه. اوس پوهیو چې دا خلک ټیکېږي هسې نه بلا ورپسې د خپل کار ولې خرابوي. عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع منځو شکور ته لاړ، صحابه ورپسې لاړ. چې لاړه و یا رسول الله کته وفات شوې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي. سردار کونین ورته قانون وای اے صحابه وکیدی ترکتو فیکم امرین، ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی. دو سيزونه مې در تفریخي دي، یو د خدای قرآن بل زما سنت زما حدیث. که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یې. که تاسو د خدای قرآن او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یې، د بلې نه به بلې له ذلیل یې، د بلې نه به بلې له ذلیل. نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده؟ ځکه چې مونږ د خدای قرآن او د پیغمبر سنت پرېښي نو خدای مونږه پرېښي. لږ ساعت چې تېر شه دروازه وټکېده. څوک دی؟ بی بی فاطمه ورته وایي چې یا رسول الله یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی. جناب رسول الله ورته وفرمایل چې بچیا دا هیبتناک نه دی، دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کونډې کي. بی بی فاطمه ورته وایي چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که دننه د راتلو اجازت ورته وکړمه. حضور ورته وایي چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې ته راشي چې چا رالیږلی دی هغه ته فریاد کوه. وایي ورته چې راشي. عزرائیل علیه السلام دننه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وخت پورا دی. حضور ورته ووایي عزرائیل لږ صبر وکړه چې جبرائیل راشي. پړک کې جبرائیل را. اوس جبرائیل څوک دی؟ دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی. جبرائیل څوک و؟ او عزیزان کاش چې دا هغه حسن مزم واغستی او ته خبر شوی چې په کوم حسن زلیخا مینه وه او بیا د هغه حسن نه خبر شوی او د هغې مزم واغستی چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان. دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د ځمکې دنیا خو په دې خون مشرفه شوه یا الله یو ورځ خو پاسم راوله چې مونږ یې وګورو. د اسمانونو ته معراج کې چې بوتله او د هغه ملائکو درخواست منظور کړو کینی الله خبرې خو ورسره په ځمکه هم کولی شي. تاسو پوه شئ؟ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او محنت سره او خواري سره تعلق لري. جبريل راغی یا رسول الله. الله ورته وایي چې جبريل
زه خو تیار ما، خو زما د پروردگار نه دا تپوسو که چې ما نه رستو زما د امت بسوک نگهبان وي. جبریل سترګو رات کی زی عورت ورته حبیبا الله فرمایي چې فکر مکوه تا نه رستو با ستا د امت ز نگهبان یما. بیبی عائشہ فرمائی چې د رسول الله سر زما په سینه پروتو، اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پر راوست، نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخ لیدلې ده، نو ما په زندګۍ کې داسې سخ زن کدن د چا لیدلې. اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دې نملو سخت بلشتا او کا ختمه شو. و یا رسول الله دا خو په روپۍ کې یو نه سخته مې پتاي خې. سردار کونیل ورته وې 4 روپۍ کې 15 سنې سخته نورم په ما کې اګدا، خو اسرائیل چې زما د امت سره ګوره سختي ولکې. زما امت ډېر ناتوال او ډېر کمزور دی، هغه د هغې برخه تکلیف هم په ما کې اګدا. چې لږ ساعت تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. ابو بکر صدیق پس خبر لاړ چې راشه صدیقه اته چې په کومې شمې باندې پتنګ وې هغه شمه نن فنا شوه. ابو بکر په منډه منډه راغی، په رسول الله ورسملاست او په دواړه مخه سب کړو او چغې والې وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا یجتمع علیک موتتان. اے زما محبوبا الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ، یو مرګو چراله او ته په وفات شوي. حضرت عمر په کوڅه کې واورېدل چې زما محبوب وفات شو، توره راوستا. وی زما دې په خدا قسم وي کچا ویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس به په دې توره سر قلم کما. کچا وی دماغ کار پرې. ابو بکر پروت ته سردار کونین سرا، کله په یو مخ سپي کله په بل، او چغه وی وا حبیبا وا خلیلا. جواب ورغه چې ابو بکر باروزه عمر تور راوسته د چې کچا وې چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم، اوس به عمر قتل عام جوړ کی. صدیق اکبر په منډه راووت، ابو عمر د لاسه ونیو، مسجد نبوي ته بوت او کینولو په منبر تقریر وکړ چې وما محمد الا رسول، نو محمد مگر یو رسولو. د نمخکم ډیر انبیاء تیر شوي دي، یو مرګو چراله او دیم پی وفات. لیکن اے صحابه واورئ، من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے صحابه چا چې د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه. پس عبادت پرې دی. ومن کان یعبد الله ان الله حی لا يموت. او چا چې د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټول عمر ژوند دی. دا تقریر وکړه ان شاء الله العزیز. دینه مخکې مضمون بل سبا چې کوم جانانه مل سره جلسه ده که خدای ته منظور وا، دینه مخکې بیا التزو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.